دا تندر چې نیسي د ګناهونو سبب دی او که بل څه دی؟ دوه خبرې دي، یو ظاهري سببي او یو پټ سببي. پټ سببي ګناهونه دي، جرایم دي، او ظاهري سبب یې دا دی چې سپومۍ باندې د ځمکې سوري ورشي. نو سپومۍ دا نږدې ده ځمکې ته، دا 2 کروړه او یو کم 13 لاکه میله لرې ده د ځمکې نه. نو د ځمکې سوري د هغې نه مخکې تللی دی. نو که کله د ځمکې د سوري په لار کې راشي نو سپومۍ تندر ونیسي. د دې وجې نه سپومۍ تندر نیول په 14مه او 15مه شپه کې راځي. دا شپه چې ده دا د ځمکې سوری دی، او نور تندر چې نیسي نو سپومۍ ورته مخامخ راشي. نور زمونږ نه دا سپومۍ پټ کي، نو نور تندر نیول په 13مه شپه راځي همیشه. دی ظاهري سبب دی، خو شریعت د دې نه انکار نه کوي. شریعت ستا توجه هغه بل طرف ته کوي چې خدای پاک دا دومره کائناتو کې تبدیلي راوستی شي. نو که ته د خدای مجرم یې ستا سرمن به نه وباسي، ته به د ګناهونو نه توبه وباسي. دا چا ویلي بعضې کوي، دا کېږي، اسباب دي د هغې علم دی، مونږ زمونږ په کتابونو کې هم دی.